بسم الله الرحمن الرحیم. دا موږ چې په کومه ایریا کې ناست یو دې ته ویل کېږي شعب ابي طالب. هغه مقام دی چې نبی علیه الصلاة والسلام د مشرکینو د بایکاټ د وجې نه په دې کې 3 کاله تېر کړي دي. دا یو قسم له جیل مشرکینو دا مشوره وکړه چې موږ به مسلمانانو سره هغې سلف افسود نه کوو، نکاحونه به نه کوو، خوراک څښاک به نه کوو، هېڅ څه به مو سره نه کوو، بایکاټ دی. نبي علیه السلام په خپله دلته راغلو، ابو طالب هم ورسره و، ځکه دې ته شاب په عربۍ کې ویل کېږي د غرونو یو منځ ته یو خوړ ته، نو دا د غرونو منځ دی او ابو طالب د هغه په نوم باندې مشهور دی ځکه هغه په دې کې نبي علیه السلام سره و. بیا 3 کاله بعد دې ډېرې سختې تېرې کې سرمنې به یې خوړلې، پاڼې به یې خوړلې، هېڅ د خوراک نه و. دې کې الله تعالی د مشرکینو بعضې کسانو په زړه کې نرمي راوسته، هغې د شپې مشوره وکړه، 8 کسان راجمع شو چې دا ډېر لوی ظلم دی چې موږ دې سره کوو، موږ د خپله ډوډیانې خورو او دې دغه رنګې د دې ماشومان د چغې وایي او موږ یې اورو. نو الله زړه کې نرمي راوسته. ابوجهل بیا مې دا تاسو مشوره کړې ده د بېګانه، خو د هغه بد ارادې الله بیا کامیابي نه کړي دویم ځل باندې. او د نبي علیه السلام معجزه الله ښکاره کړه. ابو طالب صاحب ته یې ویې ته لاړ شه مشرکینو ته ووایه چې تاسو کومه معاهده لیکلې را دا دې صحیفه لیکلې او کعبه کې ځوړنده کړې وه او پای کې د الله نومونه دي، نو هغه پاتې دي او چې کوم نور الفاظ دي د بایکاټ هغه وینو خوړلي دي. نو چې کله دې ورله نو مقه رنګې وه بیا دا بایکاټ ختم شو. او دا بایکاټ چې چا لیکلی او دا لیکل چې چا کړي دا هغه سړي نوم و بغیز. او بغیز معنی هم ده هغه سړی چې بغض ورسره کېږي، د الله رسول ورسره بغض دی، هغه الله په خراب مرګ باندې بیا مردار کړو. نن سبا تاسو وګورئ دلته دا د بسونو اډه ده غټه او دا ټوله ایریا چې کوم دا شاه ابو طالب دی زموږ پیغمبر په دې کې دغه 3 کاله د الله د توحید دپاره او د خپل امت د اصلاح دپاره تېر کړي دي. اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین. مخامخ دغه 2 سورنګونه دي، نفق و طریق المشاة د پیدل خلکو سورنګ، دا مینا او عرفات ته دعوت دي. دا بسونه دلته راځي چې کوم خلک لرې پاتې کېږي نو هغې راولي او بیا بوځي. الله تعالی دې هر چا ته دې زیارت نصیب کړي. دا کله د مروانه سړی روزي نو په دې مروانه چې روزي نو ښي طرف ته دا ستا راځي چې لږ وړاندې راشي. سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک.